کتب د تاریخ او د سیر هغوی دا حدیث مبارک روایت کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی دی چې کوم یو انسان په رجب المرجب کې صرف یو روجا د الہ العالمین د رضا دپاره ونیوه، خالص نیت یې دا و چې ما نه رب رضا شي، مالا رب ثواب راکا، یو روجه یې ونیوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په دغه یو روجه باندې والله دغه انسان د خدای غصه ختمه کړه، په دغه یو روجه باندې دغه انسان د رب غصه ختمه کړه. او دام یاد لرئ چې رب غصه ختم شي نو رب رضا شي. بیا چې په دغه روژې افطار کې رب نه څه وغواړي او رب تا نه خوشحالي، رب به یې خامخا درکوي. یله ځکه چې موت علی رب نه راکوي خو رب ناراضه دی، رب خفه دی. رسول الله فرمایي والله دغه انسان رب غصه ختم کړه په یو روجه باندې، چا چې په رجب المرجب کې. او بیا فرمایي مخکې دا فضیلت یې نه دی، رسول الله فرمایي چې والله دغه انسان ځان د پاره په آخرت کې د جهنم د اور یو دروازه بند کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي په یو روجه باندې د جهنم د اور یو دروازه بندگی. ما او تا ته چې انسان څومره زیاتې روجي نسی په هغې باندې رب غصه سړېږي، رب کینا سړېږي، رب کائنات د اور د جهنم نعوذ بالله من ذالک د هغې دروازې بندگی. تاسو اندازه ولګوئ چې انسان لس روجي ونیسي. او دا یاد لرئ دا بالکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی. ابا هریره رضی الله عنه حدیث دی، ابا هریره رضی الله عنه هغه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د رمضان کریم نه علاوه چې هغه روجي فرض دي هر څوک به یې نسی، فرض دي، د هغې نه علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې ټولو نه زیاتې روجي نیولي دي هغه یې په 2 میاشتو کې نیولي دي، چې یو ته رجب المرجب ویل کېږي او بل ته شعبان المعظم ویل کېږي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. د رمضان کریم نه علاوه ټولو نه زیاتې روژې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رجب کې، او رجب پسې چې کومه میاشت شعبان المعظم په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیولي دي. نو صحابي فرمایي وی چې یو ځل به چې شروع شو پیغمبر علیه السلام په روجو باندې، وی چې مونږ به دا وی چې کیدی شي تر اخر پورې بند نشي، روان به او وی چې یو ځل به بند شو پیغمبر علیه السلام روجې به پرېښودې، وی چې مونږ به وی چې کیدی شي اخر پورې ونه نسی. نو مقصد د دې خبرې دا دی چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام نیولي دي، کله یې لږي نیولي دي، کله یې ډېرې نیولي دي، کله یې ټوله نیولې ده، کله یې ټوله پرېښې ده، صرف په دې نیت باندې چې زما په امت باندې لازم نشي، زما په امت باندې واجب نشي، ما په امت باندې فرض نشي، بیا به زما امت د روژو توفیق نی او رب کائنات به نعوذ بالله هغې نه ناراضه کېږي. په دې نیت باندې بعینه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې کوم خلق په دغه رجب المرجب میاشت کې خپل وس مطابق رب کائنات د رضا دپاره روجې ونیسي.